بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، مظفر شایم. نن موجود یو په کوټه کلی کې او څنګه چې تاسو ته معلومه ده بلدیاتي انتخابات دي. په دغه حواله سره زمونږ د مختلف چې کوم کینډیډیټس دي دا غوي سره زمونږ نشست چې دی هغه کېږي او دا غوي خیالات چې کوم دي هغه مونږ تاسو ته په خپل سکرین په ذریعہ باندې هغه مونږ تاسو سره شیر کوو. کوشش مو دغه دی چې د هر کینډیډیټ خیالات چې کوم دي هغه تاسو سره شریک کو. نن مونږ په کوټه کې پیرانو کې موجود یو چې د امیرزیب بچا بایجان چې کوم دی هغوی هم په آزاد حیثیت باندې د جنرال کونسلر سیټ په دې الیکشن کې لړاوي. هغوی سره به خبرې اترې کوو، پوښتنه به دې کوو چې را په څه مقصد باندې هغوی به د الیکشن کې حصه اخلي او په کومه طریقه د خلکو خدمت کول غواړي. بایجانه د ټول نه مخکې خو ستاسو مننه چې ټایم راکولو زموږ په پروګرام کې د شرکت کولو. مهرباني مصطفی شاه صاحب، تاسو راغلئ دلته کې موږ سره ملاقات وشو. زما اولنۍ پوښتنه به جی بایجان ستاسو نه دی چې تاسو په الیکشن کې باقاعده تاسو د هغې حصه اخیستې ده، نو څه ویژن دی، څه ستاسو اراده ده، څه مخکې څه کول غواړئ؟ د الیکشن خو بلدیاتي الیکشن دا یو اهم دغه فورم دی جی چې موږ ته پرووایډ کیږي، خو چونکې د دې هغه کم لاج چې دی نو هغه ساتلی کیږي نه جی، او دا ضروری چې دی نو چا چې دا رایج کړی دی که نه دا سیسټم انتهایی بهترین د نیچلې سطح باندې چې دی نو د خلکو ته دغه دی د امداد کولو یا د سهولیات رسول چې دي هغې دپاره چې دی نو دا بهترین نظام دی. جی، په بدقسمتي به ورته ووایو چې زمونږ ملک خو رایج دی، خو د دې هغه کم چې سهولیات د کم هغه د دې خپل دغه دی هغه لاګو کېږي نه. نو الله دې وکړي چې لاګو شي او مونږ خو په دې کې چې دی نو بھرپور حصه اخیستل ځکه غواړو چې بینګه پاکستاني مونږ دغه یو پاکستانی نه مونږ بڑھ چڑھ کر چې زموږ د حکومت نظام نه موږ پاکستان بڑھ چڑھ کر حصہ لو په خوشحالۍ پکې لو او په دې امید لرو چې کوم زموږ وس دس راځي چې موږ د خلکو د چې دی نو هغه خپل خدمات پرووایډ. ټیک بایجان دا راته وایي چې ستاسو چونکې تعلق د یو پارټۍ سره دی، سیاسي پارټۍ سره دی، تعلق د سیاسي پارټۍ سره شته باوجود د هغې تاسو په آزاد حیثیت باندې به د الیکشن کې حصه ولې اخلئ؟ د هغې خو چې وجه دا ده چې زموږ پارټي په دغه باندې تللې ده، په هغه کولیشن باندې تللې ده. جی، هغه بلې پارټۍ سره چې دی نو اتحاد کول غوښتل، نو چونکې د دې کې د پارټۍ دا ورکوټې غوندې عهده ده، په دې کې د پارټۍ دونه دغه نه راتلو، نو په دغه وجه باندې موږ چې دی نو هغه خپل خدمات چې دی نو په ایز انډیپینډنټ دغه باندې چې لړاو. تاسو څه ګڼئ چې ستاسو چونکې دلته یو خپل مقام دی، یو خپل حیثیت دی، بیا د پارټۍ دپاره هم ستاسو دلته کې خدمات خو شته، څه ګڼئ چې په آزاد حیثیت باندې تاسو ودرېږئ نو د پارټۍ هغه کم سپورټ چې دی هغه به تاسو ته میلاویږي؟ نو پکار خو ده چې ما په جوریسډکشن کې کم راځي چې ما ته خو هغه میلاو شي، امید مې دی او انشاءالله میلاو به وشي. خو بهر کې دې کې دا داسې یو فورم دی چې په دې کې برادرۍ زیات انوالومنټ دی، نو که هغې باندې چې دی انشاءالله هم امید دی او په دغه حیثیت باندې خو د پارټۍ پکې دغه راځي، خو انشاءالله 50-50 غونډې کې پروګرام به شي. جی، ستاسو یو سیاسي کیریر هم دی، خو د هغې سره سره چې کوم دی تاسو دلته سماجي کارونه هم کړي دي، بیا د سماجي چې کوم دلته تنظیم دی د هغې هم تاسو صدر هم پاتې شوي په مختلفو عهدو باندې په مختلفو وختونو کې. اوس تاسو څه ګڼئ چې که فرض که تاسو ته دا سیټ میلاو شي یا تاسو به دې کې بری بیا مومئ، نو څه جذبه مو ده چې څه کول غواړئ مخکې خپل علاقې له یا کلي له؟ جی، دا خو ستاسو ډېر ښکلی سوال دی او زما خپله چې دی ویژن دا دی که نه چې بس خدمت مې وکړی، هغه که په هر پورم وي. تاسو چې څنګه د سماجي تنظیم خبره وکړه نو په هغې کې انشاءالله په موږ ښه خپل هغه ایفرټس کړي دي، هغه ښکاره دي
موږ هغه په دغه کوو نه چې لکه ایډورټایز کوي نه جی خو بس خدمت یې بړه کې شته او په هغې پورم یا کړې ده اوس دا هم یو پورم میلاویږي نو که الله پاک مهرباني وکړه موږ ته دا پورم میلاو شو نو په دې کې به چې دی نو زما سره خپل ویژن شته خو بس سورس نشته سورس ویژن ښه شته خو سورس نشته نو په دغه وجه باندې موږ له ګوتې پاتې راځو په دغه کې صحیح په اخره کې که تاسو د خپل علاقې خلکو له سم میسج ورکول غواړئ یا هغوی ته څه پیغام رسول غواړئ زموږ د سکرین په ذریعه نو تاسو ویلی شئ زما میسج خو د علاقې خلکو ته دا دی که نه چې هغوی د بڑھ چڑھ کر حصہ په دې مهم کې والي د الیکشن کې والي ټیک چونکې دا د حکومت هم د حکم دی د حکومت حکم منل په موږ باندې لازم دی دا لازم دی چې موږ ومنو یو خو د حصه والي او بل چې دی نو په ډېر افهام و تفهیم او برادرۍ او جګړو مګړو باندې نه ځي دا یو ورځ دا به تېره شي او بیا به چې دی نو موږ هغه خلک یو دا څومره کانډیډیټ چې ولر دا زموږ ټول یو خلک دی بالکل نو بس په دې وجه موږ زه زما خو دا میسج دی چې حصه دې ښه والي او سوچ سمجھ سره چې دی دا کور کلي ووټونه دي نو په سوچ سمجھ سره چې دی دوی خپل انتخاب وکړي چې دوی څوک خوښي دوی ته څوک اهل ښکاري نو زما خو دغه میسج دی او انشاءالله زما دا اورېدونکي که یي څوک نو هغه به چې دی نو دا فالو اپ کړي ډېره مننه جی د ټایم راکولو د الیکشن یو ورځ دغه به تېره شي او بیا زموږ علاقه ده دلته کې رشته دارۍ دي دوستۍ دي تعلق خرابول نه دي پکار دغه وینا ده د امیرزیب بچا بایجان دوی وایي چې که یو موقع دوی ته هم میلاو شي نو مخکې هم خدمت کړی دی او بیا به هم د خپل علاقې او د خپل خلکو خدمت کوي تر یو بل پروګرام پورې خپل قربا مظفر شاه بچا اجازت ورکوي دا تل پاتې خدای پامان